د دې الک میچ دی بھائی را روانه مکه خطرناک 4 بال 19 رن پاتې دي 4 بال لی 19 رن 4 بال لی 19 رن دي 18 باندې را ده هم احرانو لږ وار وکړ وینا الف کې څه تاسو نه او کنه یو څه دی دغه بوټان نه وړه ټیم میچ نشته بھائی تاسو ته کراوډ خو ښه څومره خلک راغلي السلام علیکم نو بھائی دی ګرمۍ داسې تپ راپرې هېرې کنه د انور ته وګورئ اوه کش به نه کوئ بس سهار دی خو اور دی بھائی یو په پیکیج پسې به د دې ځای نه هغه کیلومیټر لار وخي او 40 جی بي د یوټیوب داسې راکاږي که نه لکه چې انسان روژه نیولې او ماښام کې په دې شربت باندې داسې یو غړم وکړي داسې یې خوري نو بس څه کوې مجبوري ده نه کوو به نه اجي خیر علي اجي چېرته تللی وې اجي خبرې نه کوي صرف سره لګي ها بایلو ارانو والا چړې او تبرونه تیرې بس یو غر به کوي مړه کمترین تر اوسه ونه نیولې تش دا مونږ دی بس څاروي به حلالېږي غربار به یې ښه بس له 7 ورځې دي یاره دې ماسپښین کې ټورنمنټ میچونه وي پورې راته ویې ته هلته څه کوې رنګ لیدله داسې تور کړی مې زه مخکې دکه مې داسې شهزاده وم خو بس مخکې هم دغه شی وم اوس هم دغه شی یم بس دکان مې رابند کړ روټۍ به ورته وخورو دا کپړې بدلو درېیمه ورځ ده او مونځ به ورته وکړو آرام به ورته وکړو ټورنمنټ میچ به پکې وګورو بیا به راځو بهي نو ما خو ولامبل او کپړې مې ورته هم بدلې کړلې خو خبر شوي وم زمونږ د دې کور شاته هغه دی ډکي دي چاوي خرڅوي یې نو مې راشه تپوس پرې وکړو ځکه ما سره هسې هم خاشاک نشته نو ګورو خبره مې ورسره کېږي چې واخلم ته هغه ډکي دي دا دېخواني خو ما ته پته ده چې دا خو د سره خو سودا نه کېږي خو د بامبړان دي بامبړان دا ډکي دي ټولو دا خو ډېر کمزوري دي خو زه ګورو که خبره ورسره وشوه بھائی هغه د نوسي روان دی او تقریبا انشاءالله چې وبه شي هغه وي چې کور هغې وي چې خرڅوي یې خو هغه مدعي څه ځای کې په 1:30 مونځ دی څه ځای کې په 1 بجې باندې مونځ نه وي هغه مونځ لتلی دی 1 بجې وي چې راشي نو روهیل وي زه درته کال کوم چې په څو یې وي کمزوري دي خو زه زمونږ کار به پرې روان شي ها مونځ به ورته وکړو یو پیره مې پورې کوم څنګه هلې ښه یو پیره مې پورې کوم بیا مې وي د ګرمۍ د لاسه خو په دوکان کې چېرته مړ نه شولې مې جومات ته به ورشو او که نه خدای پاک خو هر څه ویني انسان خو ځان له خبره وي نو مونځ زموږ خو د قربانو څاروي راغلي دي بھائی چې څوک اخلي کافي ارزان دي ریټ تپوس مه کوئ ګورې دا غسپونه دي بھائی توبه نو بھائی څاروي راغلي دي خو تپوس یې مه کوئ 1,80,000 2,00,000 1,90,000 اخري پکې یو دومره په چونګړی مونګړه غونده 1,05,000 مې نیل پوره 3 بجې دي بھائی او میچ شروع کېدو واله دی ځکه کسان مې هغه پلاچو کې مې دا برک بروک سرونه ولیدل نه بازو میچ ګورو چې څوک راغلي ټیمان خو نن مضبوط میچونه دي ګورې دا راته وایم یقین وکړه که نه وروره د دې تماکو نه داسې دوپ راخېږي لکه چې په شکال کې د سړی په بړستنو کې بند کړي او په منګي کې پټ کړي داسې کاپره ګرمي ده پکې اوهو پلاچو کې ناستې ټول وی ثابت ټورنمنټ کې بھائی د دې هلک په شان کیپټنسي نه دی دا باسې ګپي خوښه سړیه ځان لري تا ته موږ څه وایو لرې موږ شاته دا شکر وباسه چې لا څوک در باندې پیچ کني په تاسو پیچ هم نه پاکوم دومره ټیټ ګرمي ده ما خو ټیپونه بال نه چا پیرولو چینا خو هر چا سره ودرېږي نو چینا خو جنګېدلی دی پکې نه دی د بھائی هغه مخالف ټیم والا کمیټه آواز ورکړي بھائی یو کیپټن راغلی دی مړه غلی شه
بیٹا سولو هغې وتی به زموږ په ځای تاسو ولې هغه یو له اواز ورکړي بیا یې که بابا چینا دی خو جنګېدلی دی دی خو نه بس خبره ختم درېیم بال هلته کېږي هغې نه چاپېرومه بھائی زه نن سکوربورډ والی ما سره ناست دی او زما په ځای نن ناصر نه دی نه کوترې بېل دي زما په ځای نن هغه کوي دا ټول امپایران دي ځان ځله بیا هغه چغې چې میچ شروع کېدو واله دی بس موږ به خپل کار سره یې کړلې بھائی په 7 اوور کې 101 102 ټو وین دي صدري والا وکړلو 101 102 ټو وین د دې هلک میچ دی بھائی را روانه مکه خطرناک 4 بال 19 رن پاتې دي 4 بال 19 رن 4 بال 19 رن دي 18 باندې را دي هم احنا لږ وار وکړه وینا ادم کې څه تاسو نه او کنه یو څه مکمل ایک بال 9 بال ده حشابه زبردست میچ صدري والا وګټه ستا ټیم ولې واپس شو دا له بوټان نه وړه ټیم میچ نشته بھائی تاسو ته کراوډ ښیو ښه څومره خلک راغلي دي بھائی نه دویم میچ شروع کېدو اوس به راغورځېدل دویم میچ ډېر خطرناک میچ دی دا ستا ټیم والا دی ښه نه نو پینډي والا دی ډېر ښه میچ وشو یار خو ته دې خوا سوري ته رالم ځکه چې ډېره زیاته ګرمي ده خو یو قسم مخلوق راغلی دی ښه دې میچ لا دا یو میچ ډېر خطرناک دی خو ما ته دکان خالي زه به دکان ته ځم تاسو ته صرف خلک ښیم زوم کوم درته کېدای شي ونه ښکاري خو بیا هم دا یو سایډ دی او هغه دی بل سایډ دی اوس خلک ناست دي نو پوره 15 بجې دي او ټایم هم ناوخته دی ان شاء الله په نیکسټ بلاګ کې به بیا ملاویږو د لوی الله په امان